بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه 8 نمبر درس دی. دې نه مخکې و درسونو کې مونږه لومبی باب دا په تفصیل او په وضاحت سره بیان کو. د نننی درس نه به مونږه ان شاء الله تعالی دویم باب دا بیانو او مخکې هم دا خبره ما ذکر کړې وه چې په دویم باب کې به مونږه د مرکب کم تفصیلات دي نو دغه به بیانو. د مرکب تعریف مونږه دا کړو چې مرکب دا هغه لفظ دی چې دا د دوو کلمو نه یا د دوو نه د زیات کلمو نه جوړ شوی وي، خوا که دغه دواړه کلمې دا په لفظونو کې موجود وي او خوا که تقدیرا موجود وي. مثلا ضرب زیدون دا مرکب دی، لیکن په دې مثال کې دا دواړه کلمې دا ښکاره په لفظونو کې موجود دي. اضرب دا هم مرکب دی، لیکن دلته دا اضرب دا یو کلمه دا په لفظونو کې ښکاره موجود ده او دویمه کلمه هغه تقدیرا موجوده ده او هغه په اضرب کې انت ضمیر دی او هغه پکې پټ وي. بیا د مرکب دو قسمونه دي. یو قسم دی مرکبی مفید او دویم قسم دی مرکبی غیر مفید. مرکبی مفید دا هغه مرکب دی چې کله متکلم یعنی ویون کې څه خبره وکي او بیا دغه خاموش شي نو کم سامع دی یعنی اوریدون کې نو دیتا د سکار خبر یا د سکار طلب معلوم شي. مرکبی مفید دا هغه مرکب دی چې کله متکلم یو خبره وکي او دی خاموش شي نو کم اوریدون کې دی نو دیتا د متکلم ته د خبرو نه خبر معلوم شي یا د یو کار طلب معلوم شي. په دې دوړو صورتونو کې به مونږه دیتا مرکبی مفید وایو او مرکبی مفید به وته مونږه ځکه وایو چې د متکلم دا کمی خبرې دي نو دینا متکلم ته فایده ورسېدله، یعنی یا ورته د یو کار خبر معلوم شو یا ورته د یو کار طلب هغه ورته معلوم شو. د خبر مثال دی زید عالم، زید عالم دی. نو چې کله متکلم دا خبره وکړه چې زید عالم دی او دی خاموش شو نو کم اوریدون کې دی نو هغې ته دا خبره معلومه شوه چې زید عالم دی نو دی مخاطب له او سامع له فایده ورکړه نو دی وجې نه دی ته مرکبی مفید وی. دویم مثال دی زید ضربا چې زید وال وکړل نو چې کله متکلم دا خبره وکړه نو اوریدونکي ته دا خبر معلوم شو چې زید وهل کړي دي. د طلب مثال دی اکرم زیدن، ته د زید عزت او د هغې اکرام وکړه نو چې کله متکلم دا خبره وکړه او دی خاموش شو نو کم اوریدونکی دی نو هغې ته د دې خبرې علم راغی چې ما نه متکلم د زید عزت او اکرام دی طلب کړی دی. دویم مثال دی لا تشرب چې ته اوبه مسکه نو چې کله متکلم دا خبره وکړه او دی خاموش شو نو سامع ته د دې خبرې علم راغی چې زمانه متکلم د اوبو نسکل دا طلب کړی دی. نو حاصل دا شو چې مرکبی مفید دا هغه مرکب دی چې کله متکلم یو خبره وکړي او دی خاموش شي نو کم سامع دی نو هغې ته د یو کار خبر یا د یو کار طلب دا معلوم شي نو دې ته به مونږه مرکبی مفید وایو. د مرکب دویم قسم دی مرکبی غیر مفید. مرکبی غیر مفید دا هغه مرکب دی چې کله متکلم
دی یو خبره وکي او دی بیا خاموش شي، نو چې کم سامع دی اوریدونکی دی نو هغې ته د متکلم د خبرو نه خبر معلوم شي او نه ورته طلب معلوم شي، نو دې ته به مونږ مرکبي غیر مفید وایو. او مرکبي غیر مفید به ورته مونږ ځکه وایو چې دې خبرو مخاطب له څه فایده ورنکړه. مثلا غلام زیدین، اوس متکلم دا خبره وکړه چې د زید غلام، د زید غلام، نو کم اوریدونکی دی نو هغې ته نه خبر میلاو شو او نه ورته د یو څیز طلب میلاو شو، نو دی وجې نه غلام زیدین دا مرکبي غیر مفید دی. دلته به مونږ دا خبره یاد ساتو چې د مرکبي مفید دو نور مشهور نومونه دي، یو نوم دی کلام او بل مشهور نوم دی د مرکبي مفید جمله. او آینده دروسو کې به مونږ د مرکبي مفید دا کم نومونه دي نو چې کم نوم مونږ زیات هغه استعمالو نو هغه به مونږ جمله استعمالو. نو چې زمونږ او ستاسو په ذهنونو کې دا خبره وي چې مرکبي مفید، جمله او کلام دا یو څیز دی. مونږ به د جملې دو تقسیمونه کوو. یو تقسیم به مونږ په نننی درس کې کوو د جملې د جزء اول په اعتبار سره، او دویم تقسیم به مونږ کوو د جملې د خبر او د طلب د حصول په اعتبار سره. نو د جملې د لومبي جز په اعتبار سره دو قسمونه دي. یو قسم دی جمله اسمیه او دویم قسم دی جمله فعلیه. جمله فعلیه دا هغه جمله ده چې د هغې لومبی جز دا فعل وي او دویم جز دا اسم وي. جمله فعلیه دا هغه جمله ده چې د دې لومبی جز دا فعل وي او دویم جز د هغې اسم وي. چې په کوم ځای کې په کومې جمله کې هم لومبی جز فعل او دویم جز اسمو نو دغه جمله دا به جمله فعلیه وي. مثلا قام زیدون، نو قام زیدون دا جمله فعلیه ده ځکه چې لومبی جز دا فعل دی او دویم جز دا اسم دی. دویم مثال دی ضرب زیدون عمرن، نو دا هم جمله فعلیه ده ځکه چې لومبی جز دا فعل دی او دویم جز دا اسم دی. د لومبي جز په اعتبار سره د جملې دویم قسم دی جمله اسمیه. جمله اسمیه دا به مونږ هغې جملې ته وایو چې د دې لومبي جز دا اسم وي، خوا که دا دویم جز دا اسم وي یا فعل وي، لیکن اعتبار دا د لومبي جز دی. که لومبي جز اسمو نو دا جمله اسمیه ده او که لومبی جز فعلو نو دا جمله فعلیه ده. لیکن په جمله اسمیه کې دا خبره عام ده چې لومبی جز به خو اسم وي خو دویم جز خوا که اسم وي او که فعل وي، په دواړو صورتونو کې دغه جمله دا جمله اسمیه ده. مثلا چې دواړه اسمونه وي، لومبی جز هم اسم وي او دویم جز هم اسم وي، د هغې مثال دی زید قائم، نو دا جمله اسمیه ده ځکه چې لومبی جز هم اسم دی او دویم جز هم اسم دی. اوس موږ هغه مثال ذکر کوو چې لومبی جز اسم وي او دویم جز فعل وي. د دې مثال دی زیدون ضربه، نو زیدون دا لومبی جز دی دا اسم دی او دویم جز دا فعل دی، لیکن اعتبار دا لومبی جز لده او لومبی جز دا اسم دی، لہذا زیدون ضربه دا جمله اسمیه ده. دلته مونږه د هغې طلبای کرامو دپاره چې د هغوی د نحوې سره څه نه څه مناسبت شته دی او د نحوې کتابونه دغې طلبای کرامو ویلي دي، نو د هغې د فایدې دپاره د جمله اسمیې د پهچان 4 مشهور علامات دا به مونږ ذکر کوو او دغه علامات دا چې کله بیا مونږ نحوي ترکیبونه کوو نو په ځای باندې به دا مونږ له انتهایی فایده راکوي. د جمله اسمیې د پهچان
لومبه مشهور علامت دا دی چې کله د کلام په شروع کې د معرفي په 2 قسمونو کې سوا د معرفه بالندا او ضمیری منصوب منفصل نه علاوه د معرفي په قسمونو کې کم یو قسمو او تدین رستو جار مجرور یا فعل یا د بغیر الف لام والا اسم راشي نو دغه معرفه دا به مبتدا وي او تدین رستو چې دا کم جار مجرور راغلی دی یا فعل راغلی دی یا بغیر الف لام والا اسم راغلی دی نو دغه به ولا خبر وي. اوس مونږ ته دې مثالونه ذکر کوو. لومبه مونږ هغه مثال ذکر کوو چې کله د معرفې نه وروستو جار مجرور راشي. نو ته دې مثال دی زید فی الدار. نو دلته د کلام په شروع کې د معرفې په قسمونو کې علم راغلی دی او تدین وروستو جار مجرور راغلی دی. نو دا زیدون دا به مبتدا وي او فی الدار دا به ولا خبر وي. دویم مثال دی الشرکة علی ضربین چې شرکت دا په 2 قسمه باندې دی. نو دلته د کلام په شروع کې د معرفي په قسمونو کې معرف باللام راغلی دی او تدین وروستو جار مجرور راغلی دی، لہذا د معرفه دا به مبتدا وي او علی ضربین دا به ولا خبر وي. دویم صورت چې کله د معرفي په دغه قسمونو نه وروستو فعل راشي نو بیا به هم دغه معرفه دا به مونږه مبتدا جوړو او تدین وروستو چې دا کم فعل دی دا به مونږه خبر جوړو. تدې مثال له انا اقرأ. نو په دې جمله کې د معرفي په قسمونو کې ضمیر مرفوع منفصل راغلی دی. نو انا دا به مبتدا شي او تدین وروستو فعل راغلی دی نو دا فعل دا به ولا خبر وي. دویم مثال دی البيع ينعقد بالإيجاب والقبول. نو په دې مثال کې کومه تاسو وګورو نو د کلام په شروع کې د معرفي په قسمونو کې معرف باللام راغلی دی او تدین وروستو فعل راغلی دی، لہذا دغه معرفه دا به مبتدا شي او ينعقد بالإيجاب والقبول دا به ولا خبر شي. دریم صورت چې کله د معرفي نرستو داسې اسم راشي چې هغه بغیر د الف لام والوي یعنی الف لام نه هغه خالی وي نو دغه معرفه دا به مبتدا وي او تدین وروستو چې دا کم اسم راغلی دی نو دا به ولا خبر وي. نو تدې یو مثال دی الرجل قائم، سړی ولاړ دی. نو دلته د کلام په شروع کې د معرفي په قسمونو کې معرف باللام راغلی دی او تدین وروستو داسې اسم راغلی دی چې هغه د الف لام نه خالی دی نو دا معرفه دا به مبتدا وي او قائمون به ولا خبر شي. تدې بل مثال دی خيار الشرط جائز فی البيع چې خيار الشرط دا جائز دی په بیع کې. نو دلته د کلام په ابتدا کې د معرفي په قسمونو کې معرفه به اضافت راغلی دی او تدین وروستو بیا داسې اسم راغلی دی یعنی جائزون چې هغه د الف لام نه خالی دی نو دغه معرفه دا به مبتدا شي او تدین وروستو چې دا کم اسم راغلی دی نو دا به ولا خبر شي. نو تدې لومبي علامت حاصل دا شو چې کله د کلام په شروع کې د معرفي د 2 قسمونو نه یو قسم راشي لیکن سوا د معرفه بالندانه او د ضمیری منصوبی منفصل نه علاوه کم یو قسم وي او تدین وروستو جار مجرور راشي یا فعل راشي یا د بغیر الف لام والا یو اسم راشي نو دغه معرفه دا به مونږه عام طور باندې مبتدا جوړو او تدین وروستو چې کم اسم راغلی دی نو دا به مونږه خبر جوړو. د جمله اسمیه د پہچان دویم علامت دا دی چې کله د کلام په شروع کې جار مجرور راشي او تدین وروستو اسم راشي نو دغه جار مجرور دا به د خپل متعلق سره ملاو شي نو دا به ولا خبر مقدم شي او تدین وروستو چې کم اسم راغلی دی نو دا به ولا مبتدای مؤخر وي. مثلا فی الدار زیدون.
نو دلته اوس د کلام په شروع کې جار مجرور راغلی دی. نو دا جار مجرور دا به مونږه د ثبتا یا ثابتون سره متعلق کو، نو دا به ولا خبر مقدم شي او زیدون دا ولا مبتدای مؤخر دی. دویم مثال دی من المؤمنین رجال صدقو. نو دلته د کلام په شروع کې جار مجرور راغلی دی، نو من المؤمنین دا خبر مقدم دی او رجال صدقو دا ولا مبتدای مؤخر دی. د جمله اسمیه د پہچان دریم مشهور علامت دا دی چې د اجمال نه وروستو کم تفصیل وي، نو په تفصیل کې به هر یو څیز دا خبر جوړیږي د مبتدای محذوف دپاره. د اجمال نه وروستو چې کوم تفصیل وي، نو په تفصیل کې به هر یو څیز دا خبر وي د مبتدای محذوف دپاره. مثلا الکلمة على 3 اقسام، چې کلمه دا په 3 قسمه باندې ده، نو 3 اقسام دا اجمال له. اوس ته دین اخو ته دی تفصیل ذکر کیږي چې اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف، نو دا اسم وفعل وحرف دا تفصیل ده د 3 اقسام. نو اوس به دا اسم دام خبر وي د مبتدای محذوف دپاره، فعل دا بم خبر وي د مبتدای محذوف دپاره، او حرف دا به هم خبر وي د مبتدای محذوف دپاره. مثلا احدها اسم، نو اسم خبر دی د احدها مبتدای محذوف دپاره. دغسې فعل دا خبر دی د ثانیها مبتدای محذوف دپاره. دغسې د حرف دا خبر دی د مبتدای محذوف دپاره. وثالثها حرف، اگر چې په دې کې نور ترکیبونه هم دي، لیکن یو ترکیب پکې دا دی چې کله د اجمال نه وروستو تفصیل راشي، نو په تفصیل کې به هر یو څیز دا خبر وي د مبتدای محذوف دپاره. ته دې دویم مثال مونږ ذکر کوو. الاسم على نوعین، چې اسم دا په 2 قسمه باندې دی، نو نوعین دا اجمال له. اوس ته دینه بعد تفصیل ذکر کوي چې معرب و مبنی. نو دا معرب دا خبر دی د مبتدای محذوف دپاره، یعنی احدهما معرب او مبنی دا خبر دی د مبتدای محذوف دپاره، یعنی وثانیهما مبنی. د اسم د پہچان 4 نمبر مشهور علامت دا دی چې کله د لفظ انما نه وروستو کم یو اسم راشي، د لفظ انما نه وروستو چې کم یو اسم راشي، نو دا به مبتدا وي او تدې نه وروستو چې بیا کم اسم دی نو هغه به ولا خبر وي. مثلا انما انا منذر، نو دلته د انما نه بعد انا ضمیر راغلی، نو دا به مبتدا وي او منذرون به ولا خبر وي. یا دویم مثال دی انما المؤمنون اخوة، نو انما نه وروستو دلته المؤمنون راغلی دی، نو المؤمنون دا به مبتدا وي او اخوة دا به ولا خبر وي. نو دا مونږه د جمله اسمیه د پہچان 4 مشهور علامات ذکر کړل. نو کوم یو طالب علم ته چې دا علامات یاد وي، نو ان شاء الله تعالی د جمله اسمیه په ترکیب کې باغې ته مشکلات نه وي. او د جمله فعلیه د پہچان آسان علامت دا دی چې کله د کلام په شروع کې فعل راغلی وي، نو دغه به او کلام په شروع کې فعل راغلی وي او تدین وروستو اسم راغلی وي، نو دغه به جمله فعلیه وي. نو زمونږ د نننی درس حاصل دا شو چې مرکب دا په 2 قسمه باندې دی، یو د مرکب مفید او بل د مرکب غیر مفید. بیا مونږ د هر یو قسم د هغې تعریف ذکر کو. بیا مونږ دا خبره ذکر کړه چې د مرکب مفید ته دې 2 نور مشهور نمونه دي، یو ته جمله ویلی کیږي او بل ته کلام ویلی کیږي. بیا مونږ د جملې لومبی تقسیم هغه ذکر کو د جزء اول په اعتبار سره، چې د جزء اول په اعتبار سره د جملې 2 قسمونه دي، یو قسم دی جمله اسمیه او بل جمله فعلیه. جمله فعلیه به مونږ هغه جملې ته وایو چې د هغې لومبی جز دا فعل وي او دویم جزء اسم وي، او جمله اسمیه دا به مونږ هغې جملې ته وایو چې د هغې لومبی جز دا اسم وي، خو که دویم جز د اسم وي او که فعل وي. بیا مونږ د جمله اسمیه د پہچان هغه 4 مشهور علامات ذکر کړل. ان شاء الله تعالی آینده درس کې به مونږ د جملې دویم تقسیم کوو، د خبر او د طلب
د حصول په اعتبار سره. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.